ښه ملګرو دا وخت د پهلوان سره ولاړ یم. پهلوان وایي 2 ودونه هم کړي دي. ودرېږه ښځه راشه. ښه ودونه یې نه دي کړي. ښځه راشه ودرېږه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. ولاړ یم پهلوان سره. دنه یو تپوس 2 کوم اوري او دی به جواب تاسو ته درکوي. پهلوانه څنګه حال دی؟ خیر دی. نوم دې څه دی یاره؟ نوم خو مې نوید دی جی. ښه او که د دې ملک وزیر اعظم شي څه به کوې عوام دپاره؟ یاره د عوامو دپاره نواز شریف او د نورو غلو خو پکې لږې سرمنې پرېښي دي او که زه شم زه به ترې دا ټول وباسم پاک. دا څه وې پهلوانه یاره؟ بل کم یو راځي نو هغه غلي وایي زه به راځي د ښه سړي زوی یم چې زه به حساب کوم. صحیح خبره. پهلوانه بله خبره یو تپوس درنه کومه که چېرې د دنیا پیسې درته راشي یو ټرک ډک که نه دی خوا راتاو شه کیمرامین صاحب دی خوا کیمره راوړه پهلوان پکې چې داسې د دنیا یو ټرک پیسې درته راشي که نه نو ټوله نه اول اقدام به دې څه کار به کې په تره تربور په ختمولو بیا لګیا که نه دغه دپاره خو زه سوچ پکار دی که نه ته خو یو ټرک پیسې راولېږلو بیا به ورته موږ څه سوچ وجنګو که نه هسې سوچ خو به دې کړی وي چېرته که نه بس دی هلکه بند که بس دی پهلوان چې کوم دی خبرې هېرې شوې. هسې که د ملک وزیر اعظم شي نو څه به وکړي؟ بس څه به وکړو چې کمې څرمنې دا به هم ته لرې کړو اشته عوامو نه که نه. دا باقي څرمنې به یعنې ته لرې کړې دا چې کمې پسې دی نورو زه خو یم څرمنې پسې نه دي پاتې نو ته به دې څه لرې کړې هسې نه چې هغه باقي هډوکي په کباړ یې خرڅې. به دا هلک ډېر تارونو کې هلکه ډېره بجلي راځي ګنټه نه بیا به پکې دام نه یا یعنې دا باقي بجلي به هم پکې ته ختمې دا بجلي پکې بني به بیا یې پکې جامې راځوړندی. لکه دا خبره د کار وکړه ښه د تارونو کې به دا کار خو به وکړي که نه چې تار به څوک نیسي خو نه کم سے کم کپړې به پې خلک وړی داسې دی مطلب دی همداسې ده لکه کپړې به تار کې راځوړنده و او دی به په موږ دا احسان وکړي چې شاټ به راته نه راکوي بجلي به پکې او که داسې یو ټرک پیسې څوک درکړي که نه ټرک پیسې درته میلاو شي په هغو به څه کار کوې مړه؟ څه به وکړو خپله خېټه پېټکه کړو نو څه به پې کوو. هسې که خوب کې وده وي سهار راپاسې د کور مخې ته د ټرک ولاړي دا توقع دې شته چېرته را به شي که نه؟ یاره چې کم حالات دی کې نشي راتلی. ښه نو ولې؟ بس تار څه وینې نو. او کار څه کې؟ کار ډیمپر چلوم. ډیمپر چلې ډرایور یې؟ ماشاءالله هنر خو دې زده دی ښه د نورو کسانو ته د چا چې هنرونه نه دي زده هغوی ته څه پیغام لري؟ هغوی له څه پیغام دی بس خوشې یې ګرځي که خوشې دې ګرځي ګرځي بس خوشې دې ګرځي. یو بل ملګري سره ولاړ یم دا پکې یو خصوصي پیغام هم لري. څه پیغام لري او چا ته لري؟ زه خو پیغام جی این پی والا لرم. این پی یعنې ایمل ولی خان صاحب له پیغام لري. ښه څه پیغام لري؟ پکار دی چې دا کم کسان داسې بېروزګاره ګرځي چې خپل غلې بوځي مرکز لا چې ډول باجه تورې وله وښیي ځکه چې هسې هم نور روزګارونه خو شته یې نه نو ډول باجه خو چې زده کړي نو دا نن سبا خلک د دې شوق ډېر کوي. نو څوک به ډولې څوک به باجه وایي نو دا هغه لینډ به رواني ځکه دیاړې نه خلک ودي چې دیاړي کې پیسې به نه ورکوي چې پیسې والي نو به دومره وي چې پای به غوړي چیني هم نشي وړی نو داسې دغه نه څه مطلب شو. په کار خدا وي چې روزګار یې روان کړی وي چاله نو هغه یې راشي وایي چاله پرتوک په سر تړم چاله یې په پښو تړي اورې د دې څه مطلب شو. ما د این پي والا په کار چې مکمل جوړیو کړي او موږ خو عمران خان سپورټ کوو. لکه این پی والا د خپل هنر د خلکو ته وښیي د دې ملګري دا پیغام دی اورې نو ښه ایمل ولی مرکز یې کولوکر دی په کار چې مرکز کې خو څوک برتي کړي که نه هلکه خلک ډېر بېروزګاره دي د ده خبره کې وزن شته دی اورې په کار د ده په خبره باندې هم عمل وشي اورې. ښه نور څه پیغام لري؟ بس پیغام دا دی چې عوام ټول خوشي ګرځي او دا مرکز د کولو کړی نو ده خو ویلي چې ده به خلکو له ډول باجه تورې دا به خلکو له خیم نو پکار دی چې مونږ خو تر اوسه ونه لیدل چې چا ډول وخوړو یا باجه وخوړله صرف په خوله ویلي. ښه مړه راواچوه دا پیغام دی د کار کم سے کم بېروزګارو له خو یو کار وکتو ده که نه